أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شنی تاسو د خلکو اورډر کړی فکرې ډیلی کې د جهانگیر خان ملازی فکور کې سدا کشنیان بلکور ایستلی وي او موږ ته دا کلا دا کور را خالی کړي تر ټولو مخه د جهانگیر خان د دغه مینې د دغه محبت ډېر شکریا ادا کوم هغه سره سره د جهانگیر او د جهانگیر ګرد کورنۍ په دې کې زیات بسړی سوی صدام تنهاوي بصیر خان ملازی دا نور ګردوی سره ورونه دي حافظ امیرداد صاحب او د دوی ګرد ورونه دلته په کلي کې دا نور کلیوالانو معنا هغه کې سیمال خیل دي صافیان دي تاجک دي او نور د کلي ملازی دي دغه ډېر لوی شمولیتي پروګرام وسو یو سل 14 کسانو کسان په ډیلی کلي کې زموږ ملګرتیا کوونه دا ډېر لوی زموږ دپاره ډېر د اعزاز خبره ده او زموږ د میلمنو دپاره تاسو د دغه عزت وکړئ الله د ستاسو عزت وکړي عزت تاسو هم ستړي کاسته زموږ الیکشن د مردونې په تفصیل ډېر دغه نه کوو خیر لمر وي موسم برابر وي تاسې هم عالم هم بازار یې لکړی دي په کلي کې واسه ما په خیال سره زه د هغه انسان چې وږی شي بیا تر کوره ځان رسوي خو زه د ډیلۍ مخامخ یې صفت نه کوو ډیلۍ کلی په خپله تعلیم یافته دی له وخته دا کلی سیاسي طور په هره پارټۍ کې د ډیلۍ د خلکو خپل خدمات دي او د مخ په سب کې دوی یو کردار ادا کړی دی نو خوشحاله په دې یم چې بیا په ډیلۍ کې دننه یو تعلیم یافته پړه لیکه کورنۍ اکثریت زموږ سره د ملګرتیا اعلان کوي نو خوند یې ډېر راکوي چې دوی دا واره د پړه لیکه خلکو د یو پړه لیکه امیدوار حمایت وکړي د ملګرتیا اعلان یې وکړي او انشاءالله پړه لیکه ډېر شي نو بیا زموږ ګرده معاشره زموږ پر ګرده ضلع یو ډېر لوی اثر لري زه خپله فخر کوم د دا نن شامل شوي کسان په دې کې خاص کر زما یار دی باسط خان معذوره باسط خان ملازی دی سپیشل راغلی دی او لما سره ملګرتیا کوي باسط شمولیت کوي زنده باد دی دونه جذباتي دی او ما یو شی نوټاوی دلته د سابق حکمرانان چې عوام ډېر ذلیل کړي د هغو امیدونه ځینوي دلته به د یو سړي نوم یاد شوی په دا سابق حکمرانان کې په سابق نمایندګان کې د یو سړي به یو چا نوم یاد کړي دی بیا زما پر څنګ وي د هغوی ورته بیا یو چا نوم یاد کړي د به هلته بې ولغل نو ما ویلې الله د سړی د دغه رنګه معذوره چې د ده زبل سم کار نه کوي د ده سرت کار نه کوي د دې سړي له بدواو څخه دا بدواګانې کمې دي دا ورکر انسان چې له خوله څه بدوا ووته هغه غرکږي دی به په ځان نوي خبر غر کېدی دغه دي چې نن د دغه پارټیانو 50 کاله به سیاست کړي 10 کاله به
ملګرتیا ورسره کړي هغه دوی یې لکوي نن پر یو له شمس سره ملګرتیا کوي دا راځي د حالات چا چې انصاف نه کوي چا چې د چا د عزت خیال نه ساتي هغه خلک ورور یې لکي نو بیا موږ ته ملا او اجتور او پښتونخوا بیا یې لکونه خو بیخي اسانه کړه نو زما ملګرو تاسو ته خبرې وکړې عزیزانو موږ هم راوتلي شکر دی دا ټیم زموږ په دا 2 میاشتې کې موږ ورک شروع کړی دی دا نورو پارټیانو اوس شروع کړي د دوی په اول دوم پروګرام وي زموږ دغه پروګرام 108 یا 108 پروګرام دی ما د 100 پروګرامو ډیټیل راوایستی زموږ په غږ کې درواغ نشته لکه نن چې دغه ګډي مجلس وکړي چې زموږ په غږ کې درواغ نشته هر سړی به درو موږ هم دارنګه موږ هم درواغ نه وایو نه درواغ لیکو دغه رنګه وچ کلک صفا مخلوق د 100 پروګرامو به د اتوغم نه دی ورچوي د 100 پروګرامو شمولیت الیکشن خلق اوس شروع کړي لموږ سره عوام تر لمخه د لورلای عوام فیصله وکړه 4815 کسان شامل شوي دي دغه هم نه دي کې اچولي د دا نور اوو شمولیتو هم نه دي ورچولي مګر دا تر 9000 زیاتېږي عزیزانو ډېر خوشحاله یو ناوختي هم ده زموږ بیا ډیلی خو ګرد زموږ تقریرونه بیا اورېدلي هم وي نن سبا سوشل میډیا ده ډیلي ته یو شی دی ډیلی همیشه سیاسي فیصله کې پښتونخوا سره کړي دم د عزیزۍ په خاطر یې فیصله نه ده کړې ده یو امید به وي چې پښتونخوا پارټۍ په کار دی د لورلای خدمت هم وکړي د ډیلي خدمت هم وکړي د حاجي مرجان د خاندان خدمت هم وکړي د صافي او د بل ملازي او د ترین خدمت هم وکړي مګر هغه ستاسو پر امید نه وختې مولوي صاحب ته به مو ووټ ورکړی هغه به نه وي ختلی حاجي تور صاحب ته به مو ورکړی هغه به نه وي ختلی اوس هم له ما امیدونه دي عزیزانو کامیابي خو الله ورکوي انسان ته ذریعه یې دغه انسانان جوړ شي د دغو محنت د دغو چنده د دغو اوټ د دغو خواري ذریعه یې دغه جوړ شي مګر زه هم له دغه ربه دا دعا کوم چې ای الله کامیابي درځه غواړو او زموږ رویه بدل نه ما موږ د دغه اولس پر توقعات وخځئ موږ د خدمت پر لار باندې سم کې زموږ نیت سم کې چې موږ د خلکو حق او حقدار ته ورسئ بیا حقدار هغه حقدار چې د هغه پر تا احسان دی د چا د وجې ته یو کرسۍ لځې ته پارلمنټ لځې ته د عرباو د فنډ خاوند کړې ته د زراو د نوکرۍ خاوند سې بیا ستا سب ولې بیا ته بدنیتي رامخته کې ته غلا کرپشن په خپله وکړې او هغه مثال د هغه غوا دی چې غوا یو چا کړي کې ولا ګرد کور ورته خوشحاله و چې غوا به لنډه شي پی به راکړي شنومبی به وي مړۍ به ملنده وي غوا چې لنډه شوه اخري را ولاړه شو غوا په خپله به سر وردی کړي ځان یې په خپله راوي نو دغه نمایندګان ځان په خپله وراوي عوام ته یو شی هم نه کلوري نه خاصه هغه ګندګي یې خوی پر عوام مګر عزیزانو د غوا ګندګي هم نو زما او ستا کار ځینې اخیستی شو زمیندار ته د غوا د ګندګۍ درک لا هم شته هغه ګندګي معنا لا هم دلته نه پسول هغه یې هم ورې په خپله غوجل کې پسول دا تاسو د دغو د غیبت ولکه سره ارزښت لري چې موږ یې یا نوم اخلو یا یې غیبت کړو خپله دا باور در کوم عزیزانو د ډیلي کوي چې دا قیل صاحب یو فکر بیان کړي د اوبو په مت کې دونې پنډ راغله هاي اوبه آیا ټینکۍ به حالېده که الله کامیابي راکړه دا خو کمله له انجوزه پیسې در راوړلې یم دا اوبه درکوی شو موږ هم تعلیم یافته یو سیاست هم کړی دی او خپله په انجو کې ما 6 کاله نوکري کړې دي آیا د سرکار له بغیر سره دغه هم دا کار کوی د ډیلي دغه ما د ګوډ روډ سیوا ردی کې بیا ردی کې یاره دا روډ
چې دا دونې کلی له تا سره ملګرتیا کوي د دا ډیلې دپاره دا یوه ګلۍ دی پر تا منت کوي یعنې دا روډ که کلی د روډ سره شاوخوا لږ مځکه راکوی سي راسي چې سره د جنار روډ ځین جوړ کړو دا هم د اوسه اعلان دی چې په مابین کې به سټریټ لایټ وي یوه بله خوا ته به د دغه کلي که دا روډ نسو جوړ نو بیا په دې وپوهېږي چې او ته نه به پوهېږې ولې دا تاسې ګر صفا خلک یاست تاسې ګر تعلیم یافته خلک یاست هغه نن سبا دی زمانه را روانه ده ځان اوس په کلي کې به چوکیدار ولاړ په کلي کې چې غلا نه وکړي د چا موټر نه بوز د چا پسه نه یوز د چا کور ته نشي لاړ دا شی راځي زما په خیال سره سرډیلی به هم ډېر زر یو چوکیدار پیدا کوي چې معنا روډ جوړ شي لکه د بازار د ګلۍ نه یو چوکیدار نو تاسې پیدا کوي خو داسې په دا روډ کې درختې ولګوئ چې دا چوکیدار درخت هم دغه کوي د میاشتې چې پر کور 50 روپۍ هغه چوکیدار ته ورکوئ دا به د سایز د روډ دغه رنګه درختې به وي یو ماحول وي که ډیلی د الله لخوا د اوبو لخوا پریشانه سوی دي د نمایندګانو لخوا نظر اندازه سوی دي یاره کېدای شي ستاسې د ډیلې دپاره به ستاسو ډېر نږدې قریب وي هغه به کار نه وي کړی ستاسې به دغه سابقه حکمرانانو ډېر لوی امیدونه هغه به کار نه وي کړی له شمس به مګسر امید نه وي کېدای شي شمس ستاسې لپاره ستاسې د کلي د ډیلې د کلي یو زینت در جوړ نوکرۍ نور ستاسې کارونه دا خو ما له الله سره کول کړی دي له تاسو سره دا زما کول واده ده چې بې انصافي به نه کوو چې د چا کم ضرورت وي کم حق یې جوړېدی کم کار یې په تا چلېدی مه کوه سیاست چې کوې بیا یې له زړه وکړه بیا یې په ښه نیت وکړه بیا غیرت ایمان را مخته کړه بیا خدمت کږې ځان او که د دغه زه ډېر ستړی شوی زما ډېر خرچې سوي دي وروره ته راسې ور دا پیسې راواخله د خپل ځان جایداد و بنګلې په جوړې مه کوه خرچې زما خرچې نه دي سوي نمایندګان د چای پارټۍ پیسې درکوي موټر ورکوي و مېړه ته وایي موټر درکومه هېڅ ماله خلک راکوي نه شمسۍ درکوي چې ما ته ووټ راکړه زه شمسیانې درکوم او دا دوی نه به پوهېږي دا دوی ډېره لویه ګناه کوي د یو چا ضمیر یا ایمان اخیستل په پیسو دا خو ښکاره خبره ده دا نه زما او ستا اسلام نه زما او ستا انسانیت نه زما او ستا پښتونواله مني نه بیا پښتانه دومره بې ضمیره دي چې دوی به په یو چند پیسو ځان خرڅوي د په غور خاوند به هم وي ضمیر به هم مړ سي ایمان به هم خرڅ دا شیان ډېرو خلکو دا تجربه وکړه هغه ناکامه سوه خو دوی ول دا کوشش کوي مګر هغه نه چلېږي لکه څنګه چې دغه صدام ذکر وکړي پیسې درکوم پلانا ده او دا دغه رنګه غیرت که ځوانانو مشرانو رامخته کوي نو انشاءالله تعالی زنانې زموږ په کورو کې ناستې دي مجبوره هم دي مفلسه هم دي مګر ضمیر نه خرڅوي موږ مړونه بیا څنګه خرڅوو په کار دی دا رنګه جواب ورکړو لکه صدام خان چې ورکوي یا دا نور کلي ورکوي ځان ډېر خوشحاله یو زه ما سره الفاظ نشته دومره چې تاسو له موږ سره ملګرتیا وکړه او په دې کې د بصیر ملازۍ چې د کونسلر هم و واقعي تاسو ته به نه معلومېږي زه خو چیرمن ګور د کونسلرانو ځان پر واچوه یو څه چند پیسې ورکړې پر هغه بیا ځان اچولی وایه د بصیر ملازۍ دي د دواړو ماجتان باترومان یې جوړ کړل بیا یې افتتاح هم په ما وکړ دغه زه دا روپۍ نه خورم کوچنی شی راواخلئ درې مسجده نو دلته ما هغه ټایم وویل ما الله به پر خپل نیت رسوي داسې یې معنا اوس مخامخ سړی چاته دا نه یې چې دا ډېر صفا سړی مګر د خپله دا کوچنۍ نمایندګي د دا دغه دپاره وه خو موږ دا واره بیا د راوایي هغه نو وروره شوقیان ډېر دي او د ده په خپل کور کې وروره د پارټۍ لخوا یو سړی ودرېد کنې موږ به بصیر ملازۍ ته راوړو نو به مو دا سیټ ګټلی یم هغه نو وروره د تور پارټۍ ده د مولوي صاحب پارټۍ ده پښتونخوا ده هغه بیا هم کور یې ودان د ډیلي د ملګرو چې زموږ کونسلر نصیب ترین ته
یو سل درس وټو ورکړ ما چې راځه خلاصو کنین دا کونسلري موږ ګټله په هغه شنه نیستي کې مو ګټله ماسټر منان صاحب د بصیر خان ورور دی او نور ستاسې د کورنۍ د کردو ما سره شکریا ادا کوو چې تاسو له موږ سره ملګرتیا وکړه له موږ سره راغلي مېلمانه ډېر دا خو نو تاسې سره نیمایي تقریرونه درته وکړل دا نیمایي هغه دې پاته شو موږ هم نن روغ لښکر تقریرونه وکړل دغه یوه فایده خو اوس زموږ ملګرو ته یو موقع میلاو شو ډېره مننه کور ودان سه